السلام علیکم ګران کتونکو عبدالله شیرین یو بل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا سوار خپلې سیمه کالام دی. لږ د غرونه په غرونو باندې واورې بیا تنګې تنګې ونې او دې سټه که تاسو وګورئ دې سټه دیسان میړو ته هم دا خوږله ښکاري او یخه هوا چلیږي او بس هغه خبره ده د الله طرفه هر نعمت موجود دی خو بس بدقسمتۍ نه د حکومت نظرونه دلته نه لګي. څه به فریاد وکړو څه به اواز وکړو هغه خبرې اترې دي چې مشکلات دي او هغه ټول دلته دي. که د روډ خبرې وکړو 6 کیلومتره روډ دی هغه نه جوړېږي. د هغې سره که بیا کالام ته دننه راشو دلته کم لینک روډونه چې دي هغه هم خراب دي. اوس پکې د خوشحالۍ یو خبره به ووایم چې هغه دا ده چې د مهونک جیل روډ باندې کار شروع دی او ویل کېږي چې هغه به را روان سیزن ته انشاءالله کمپلیټ شي او د پلوګا پورې د ابشاره پورې اوس څه نه څه کار شوی دی. نو سیاحانو په دغه یو خوشخبري ده او مقامي خلکو لپاره هم دغه یو خوشخبري ده چې هغې نه به خوندونه اخلي خپل ګاډي کې بیا هغه سفر کولی شي او تللی شي. مشکلات چونکې دلته دا دي چې دلته یو خو د ټیلیکام سروس کوم وګورو دلته نه ټلیفون میلاویږي او خاص کر بیا دلته اوبه کنیکشن دی هغه کار کوي زوم او یوفون خو هغه هم نه هونې کې برابر دي هغه هم کله کار کوي او کله نه کوي. نو په هغه وجه هم خلکو ته مشکلات دی. بیا د بجلۍ ډېره غټه زیاته ستونزه ده. بجلۍ دلته نشته نو بجلۍ هم مسله ده او د هغې سره سره ایجوکیشن هم دغه شانتې دی او د هغې سره بیا زموږ قیمتي کمې ونې چې دي دا ختمېږي په ختمېدو دي. هغه وجه دا ده چې دلته د حکومت د طرفه نه ګیس شي نه ګیس باندې سبسیډي شي نو هغه وجه باندې جنګلات چې دی هغه ختمېږي هغې کټوټي روانه ده. نو په دې حواله سره پکار ده چې حکومت ټوس ګامونه پورته کړي عوامو ته سهولت راوړي چونکې سیاحت باندې ډېره لویه پیسه ګټله کېږي خو افسوس د پاکستان سره هغه تجربه کار خلک نشته هغه پوهه خلک نشته چې څنګه به موږ سیاحت له فروغ ورکوو. خو دغه صورتحال دی نظارې به باندې وانجوی کوم خلکو سره به خبرې اترې هم وکړو نو زما سره اوسئ او دا ویلاګ انجوی کوئ. چونکې سیزن ختم شو اب سیزن شو اوس ته خو لري چې دلته کې مشکلات دي ستونزې دي هغه حل شي که نه. ټول نه خو اول جي ستاسو او ستاسو والد صاحب ډېره مننه چې تاسو بار بار د کالام مسایلو باندې وختن فوختن راځئ دلته زموږ تپوسونه کوئ چې څه موږ ته مسایل دي هغې باندې خپل میډیا په ترو باندې تاسو ټول پاکستان ته ښیئ. سیزن چونکې زموږ آلریډي خراب هم او تیر هم شو نو اوس یو خو سیزن آف دی او بل طرف ته زموږ بدقسمتۍ نه 2022 سیلاب کې چې کوم روډ زموږ خراب شوی و هغه 6 کیلومتر روډ دی او لا اوسه پورې موږ ته هغه بحال شوی نه دی. نو زما ستاسو د چینل په وساتت اعلی حکام ته دا درخواست دی چې کم از کم مطلب زموږ یو ایټمي ملک دی پاکستان موږ وایو او زموږ 6 کیلومتره د سواد او د کالام غوندې دی 6 کیلومتره روډ زموږ ډیمیج دی او هغه تر اوسه پورې جوړ نه شو او بل که هغه که چېرته میلمانه راځي کالام ته نو کالام کې هغو ته د انټرنیټ ډېر زیات مشکلات دي. زونګ دلته کار کولو یوفون هم کله کله کار کوي خو بدقسمتي زموږ دا دی چې 3G 4G د هغې بلکل کار نه کوي.